په همدل باندې کتونکو ته به څه ویل غواړئ؟ کتونکو ته به خو بس یو وړه غونټې کیسه وکړم، داسې عبرتناکه غونټې کې چې د زمانې یو باچا و، د هغه یو زوی و. نو د هغې زوی ختم و او وزیرانو ته یې وویل چې ګیر چاپېر کم کلي دي، نو هغوی ته وینا وکړه چې د باچا د زوی ختم دی، راځئ به مولان به پکې هم راځي او لکه ختم به وله کوي. هغه وخت سره که معلمان مولان و هغوی راغلې او ختم له او ګیر چاپېر هم چې کم کلي وو د هغې نه خلک راغلي وو، ټولو ته یې وینا کړې وه. ختم وشو د باچا د زوی. نو بس هغه وخت سره چې باچا شماره وکړله نو باچا وی چې دغه شانتې کې 15,000 خلک چې کم دی نو ختم له راغی. ټوټل 15,000 خلک وو. بیا پکې وخت تېر شو، د باچا د زوی را زلمی شو، د واده شو. باچا وی چې اوس خو د ده پروګرام دی د واده، وزیرانو ته یې بیا وویل چې دا که مخکې کلو ته ووایې ګیر چاپېر چې کم کلي دي، بس هغوی ته یې وینا وکړه چې دغه شان د باچا د زوی واده دی، راځئ به ورله. بس وزیر مخکې کلو ته او مغې کسانو ته ټولو ته یې بیا وینا وکړه چې دغه شان د باچا د زوی واده دی، راځئ به وله. ټولو ته وینا ده او ډمان به پکې راځي، ژړاګانې او ډمې ممې به ټول راځي، پروګرام لکه ډېر دروند دی. بس بیا خلک راغلي دي او د شپې پروګرام و، سهار بیا روټۍ موټۍ وه، خلک ډېر زیات روشلېده. بیا چې باچا حساب وکړو نو باچا وی چې یاره 2 لکه خلک راغی واده له ډنګ ډونګ له. د باچا د زوی چې ختم نو باچا وی چې هغې له 15,000 کسان راغلي وو. او چې اوس مې د زوی واده و، مخکې وینا وه، هماغه کسان وو او دا خبره چې هغه کلو وو او 2 لکه خلک راغی. نو باچا وی چې د دې نه ماته دا ثابته شوه او واقعي چې باچا کم سوچ او کم دغه و، نو هغه وی چې لکه د ډمو له ډېر زیات خلک راځي او عالمانو له څوک نه ځي. نو که مونږ تاسو سوچ وکړو نو نن سبا که مونږ دغسې هم وګورو یا په سوشل میډیا باندې هم وګورو نو د دې سینګرانو خلک هم زیات دي په سوشل میډیا باندې، فالوورز هم سیوا دي او د عالمانو هغه شان دا تاسو دا مه وایه چې کم غلط خلک وي او هغې له خلک ډېر ځي، نو تاسو دا مه وایه چې ګنې یاره دا به ښه خلک وي. نو همیشه وي لکه د غلطو خلکو له ډېر زیات خلک ځي، ډمانو له اجداګانو له کم ځای ډمې ګډېږي هغې ته ډېر خلک ځي. چې کم ځای کې داسې خوږ محفل وي، عالمان صاحبان وي، نو هغې له دومره څوک نه ځي. بس الله دې خیر کوي. نو موږ له پکار چې موږ دین غاړې ته مخه وکړو، دین له توجه ورکړو او دا وپېژنو چې کم ځای ښه دی خراب دی، وپېژندی شي چې کم ځای ښه دی کم ځای خراب دی. موږ له دا نه دي پکار چې بای یو کس سره ډېر زیات خلک وي نو ګنې هغه ښه دی، نه، دا غلط سوچ دی. ټیک شه جي مهرباني، مننه. عبرت نه والی. السلام علیکم. مننه.